अस्सलाम वालेकुम मरगरो कराची किंग बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान वیلی دی چې د کراچۍ نه هار نه منم کراچۍ نه چې کله زم میچ بایلم زډیر زیات خفقېږم جی تاسو له سایډ په دې سکرین باندې ښکاری هم شاداب خان هیټس losing against Karachi King. شاداب خان وایي زما سخت نفرت شي چې زه کله د کراچۍ نه میچ بایلم. ښکته دا انټرویو ورکړی د چې کم چاله انټرویو ورکړی به هم تاسو له ښکاره شي که څوک مرګري په انګلیش پوهېږئ دا ټول ریډ کوي تاسو له پته ولګي چې شاداب خان د کراچي کینګ باره کې څه ویلي دي. کراچي کینګ سره د ټولو ټیمانو لګي اسلام آباد یونایټډ ورسره نه لګي د لاهور کلندر ورسره نه لګي د پېښور زلمي ورسره نه لګي د ملتان سلطان خو له پته نشته د کوټه ګلیډیټر د هغوی ورسره نه لګي. مطلب کراچي کینګ چې کوم ټیم دی چې کم کلاډیان دي سپیشلی محمد عامر د بیهیویر په وجه باندې تاسو په ډومبني میچ کې کتلی وي چې د بابر اعظم سره هغه څنګه بیهیویر کو حارث په چوکا ولا په ډومبني بار نو حارث ته کنزل هم کو حارث ولا سونه ویجی راځي د کراچي کینګ او د اسلام آباد یونایټډ چې څومره هم میچونه شوي دي په دې باندې خبره کوو جی چې کراچي کینګ څومره ګټلی دي او اسلام آباد یونایټډ څومره ګټلی جی تاسو له سکرین باندې بوس کارا شي چې ما پوره ډیټیل راويخ کړي چې کم یو ټیم پکې زیات تکړه دی جی تاسو له وګورئ جی دا اورال سنیپ شاٹ دا خو د کراچي کینګ ولا نه اداره جی دا کراچي کینګ او اسلام آباد یونایټډ ریډ کلر چې کوم تاسو لخکاری دا کراچي دا اسلام آباد یونایټډ دی او دا بلو کلر چې کوم تاسو لخکاری دا کراچي کینګ دی. ټوټل میچونه چې شوي دي 18 میچونه شوي دي 12 پکې اسلام آباد یونایټډ ګټلي دي او شپږ میچونه پکې صرف او صرف کراچي کینګ ګټلي دي. ایوریج سکور چې کوم د اسلام آباد یونایټډ مطلب په هر میچ کې تقریبا 147 رنز کړي دي او ایوریج سکور چې کوم د کراچي کینګ دی هغه ورپسې 146 کړي دي. مطلب مقابله د دوه ټیمانو سخته مقابله کیږي خو اخر کې ته میچ اسلام آباد یونایټډ ګټي. هایست سکور چې کم کړی دی هغه اسلام آباد یونایټډ په کراچي کینګ باندې 197 رنز کړي دي او 196 ورپسې جی هایست سکور چې کم دی کراچي کینګ کړی دی په اسلام آباد یونایټډ باندې او کم سے کم سکور چې کم دی اسلام آباد یونایټډ 82 رنز کړي دي او کم سے کم سکور چې کم دی کراچي کینګ 76 رنز کړي دي. اوس چې بیټینګ فرست نمبر بیټینګ چې او کیس کم یو ټیمو کې نو میچ ګټلې دي چې کله اسلام آباد یونایټډ نمبر بیټینګ کې نو 3 میچ ګټلې دي جی او چې کله کراچي کینګ نمبر بیټینګ کې نو یو میچ ګټلې دي جی. په نمبر بیټینګ کې اسلام آباد یونایټډ ایوریج سکور چې کم دی 144.5 دی او دا کراچي کینګ ایوریج سکور چې کم دی 153 دی ځکه دی کراچي کینګ مخکې دی جی. 191 میکسیمم رنز دی په نمبر بیټینګ کې د اسلام آباد یونایټډ او په نمبر بیټینګ کې 196 میکسیمم رنز دی د اسلام کراچي کینګ جی. مقابله د دوه ټیمانو سخته مقابله ده او چونکه میچونه ته زیات اسلام آباد یونایټډ ګټلې دي. منیمم رنز چې کم په نمبر بیټینګ کړي اسلام آباد یونایټډ 90 رنز کړي جی او کراچي کینګ چې کم دی منیمم سکور په نمبر بیټینګ کې چې کړي دی 111 رنز جی کراچي کینګ کړي دي. خاص دویم بیټینګ چې کله د راشي دویم بیټینګ کې اسلام آباد یونایټډ 9 میچونه ګټلي دي. مطلب چیزینګ کې ته اسلام آباد یونایټډ 9 میچونه ګټلي درې میچونه چې کم دي هغه په نمبر بیټینګ کې اسلام آباد یونایټډ ګټلي دي او 9 میچونه چې کم دي اسلام آباد یونایټډ په چیزینګ کې ګټلي. مطلب چیزینګ کې په اسلام آباد یونایټډ تکړه دي او کراچي کینګ صرف او صرف 15 میچونه په چیزینګ کې ګټلي دي په سیکنډ بیټینګ کې. په سیکنډ بیټینګ کې اسلام آباد یونایټډ ایوریج سکور چې کم دی 150.7 او دا کراچي کینګ چې کم دی 138.3 دی. په سیکنډ بیټینګ کې هایست سکور چې کم دی د اسلام آباد یونایټډ 197 دی او دا کراچي کینګ 190 دی ځکه اسلام آباد یونایټډ مخکې دی. په سیکنډ بیټینګ کې منیمم کم سے کم رنز چې یو میچ کې کړي دي هغه اسلام آباد یونایټډ 82 کړي دي او کراچي کینګ چې کم دی 75 رنزونه کړي دي جی. اوس په ځل بیا خبرو کو چې کراچي کینګ سره د پلیرانو ور نه لګي د شاداب ور سره نه لګي د حسن علي ور سره نه لګي چې حسن علي د ریش اسلام آباد یونایټډ کنه نن به مقابله لګړي را تګړه مقابله وی وړي را سخته مقابله وي هغه طرف نه اماد وسیم دی محمد عامر دی. محمد عامر دومره خپلر خو د خپل خلی په وجه باندې د خلکو نفرت ته پیدا شو سومره ډیر فین ټول نه غټ فین زده محمد عامر خو چون کې چې کله د ټیم نه ډراپ شو ټیم نه خو یو کس ډراپ کیږي ټیم نه چې واپس تر راځي په پرفارمنس برابر راځي. تاسو لما ویلی هم دی او ویرات کوهلی ګوره ویرات کوهلی غونټه پلیر انډیا د ټي20 سکواډ نه بیخي بهر کړي نو پس کوي ویرات کوهلی برادي شوګانو کې انډیا ټیم پسې خبرې کوي یا بر انډیا کیپټن پسې روهیت شرما پسې یا هاردیک پانډیا پسې خبرې کوي یا بورډ پسې خبرې کوي یا چې د بورډ کم چیف سلیکټر دیغه پسې خبرې کوي. اس کله هم نه دار یو کلاډي نشانی دي نه شکل د ټیم نه بار شو نه بیا خپل ملک پسې خپل کلاډیانو پسې خبرې کوي دا خدای شو چې لکه یو قسم لجیلسی غونډه ده. خو محمد عامر پته نه لګي چې ولې د راسي کوي خلک د خلکو ځان د نفرت پیدا کو نور سوک دا یو شارټ غونډه ویډیو ولا کراچي کینګ او د اسلام آباد یونایټډ حواله سره نو د ویډیو کتر ډیره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.